انتهوا بس چې هغه د کفر سره وګرځي فإن الله غفور رحیم، بس بشک الله غفور هم دی او رحیم هم دی. وقاتلوهم ورتاسو جنگ وکي حتی در هغه وخت پورې لا تکون فتنه چې و فتنه پاتې نسی ويكون الدين لله اور دین خالص د الله د پاره وي. فإن انتهوا پس که هغه راوګرځېدو فلا عدوان پر هغه یو زیادتی نسته الا على الظالمین مگر هغه خلک چې څوک ظلم کوونکي دي. دا د سورۃ البقره آیت نمبر 193 اور 93 دی. په دې دوړو آیاتو کې الله رب العزت د جهاد مقصد بیان کړی دی. د جهاد مقصد دا دی چې کفر ختم شي، د کفر لار ودرېږي، د کفر نظام ختم شي، د کفر سازش او منصوبې ختم شي. دغه د جهاد مقصد او د جهاد فلسفه ده. الله فرمایي چې فإن انتهوا کشیر دی کفر پرېښوي بس تاسو الهي بس الله نور غفور رحیم دی، تاسو کار مو کولای چې کفر سره حقیقت خود کفر دلته خبره ده، لیکن کچيري دا خبره پر بد اعمال باندې راولې هم دا غسیده که یو سړی د بد اعمال سره مخ راو ګرځي نو هغه سړی له هم بس دغه خبره کافی ده چې الله ستاسو لپاره غفور رحیم دی، پریشان کېدو ضرورت اوس نشته. مخته الله رب العزت وايي جهاد بدر کم وخت پورې. یو حدیث کې نبی پاک فرمای الجهاد ماضٍ الى يوم القيامه. دا حدیث دا تشریح ده اور پدا کې نبی علیہ السلام فرمایي جهاد به د قیامت وي. حقیقت دا دی جهاد به در هغه وخت در کوم وخت چې فتنه موجوده. نن زمانہ کې خو پر قدم قدم باندې فتنه ده. ما تیر آیاتو کې د ترتیب کې را روان و آیاتونو په هغه کې ما تفصیلا بیان کی دا فتوی خلګا کې جهاد چیر دی، جهاد التدی چیر چې فتنه ده. الله خپل فرمای لا تکون فتنه، چیر چې فتنه ده الته جهاد دی، فتوی ضرورت نشته. پورا کائنات کې چې چیر فتنه ده الته جهاد، چیر د آقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم نبوت منکر دی، چیر د عظمت صحابه منکر دی، چیر د قران منکر دی، چیر چې د منکر د حدیث منکر دی، چیر چې د الله د رسول د ختم نبوت توهین دی، الته فتنه ده. او د هغه فتنې خلاف आवाज پورته کول دا جهاد دی. په خله आवाज پورته کول په لاس باندې کول اسب ارته دا ټول جهاد دی. لا تکون فتنه چې و فتنه پاتې نشي، دا د جهاد مقصد دی. جهاد مقصد فتنه ختمول دي اور دا فتنه د جهاد بغیر نه ختميږي، دا په نور خبرو باندې نه ختميږي. الله فرمایي چې چیرې دا فتنه ختم شي نو دا د جهاد مقصد پر کیږي اور در هغه وخت پر جنگ کول دا جهاد دی. اور اخر کې الله فرمایي چې پر ظالمانو باندې نرمي نشته. هر سړی چې ظالم دی پر هغه باندې نرمي نشته. یاد وساتئ ظالمان د پر یو لار نشته. دا خلک نن ډېر پریشان دي، زما حق یو خوړی، زما ځکه یو خوړه، زما پیسې یو خوړې، زما د زامونو سره دی او زما په خاندان کې دی او ان شاء الله ثم ان شاء الله قطعا سوال نسی پیدا کېدل ظالم دی معاف سي. ظالم هیڅوک د چا حق نسی خوړلای، یو ذات د چا حق نسی خوړلای. دا ظلم ان شاء بس دومره فرق دی. دا د ظلم شپه یو څه غټي، د ظلم وخت یو څه غټي، د غم وخت یو څه غټي یو څه وژدي، لیکن خدمت ده ضرور لري. هر څوک چې ظالم دی کنا حق پیسې خوري، کنا حق ځګي خوري، کنا حق زیاتیانی کوي، د الله په نزدیک دوی سودا و نقد دي. یو د ظالم خلاف سودا، یو د تکبر خلاف متکبر خلاف سودا نقد. الله دې زموږ حفاظت وکړي.